अस्सलाम वालेकुम خوږو سټوډنټانو نن به مونږ وایو لارج انټسټاین کما غټه کولمه چې ده د دې نه مخکې مونږ سمال انټسټاین ویلیو او سټامک معده اوس خوراک کم ځای ته ورسېد لارج انټسټاین ته لارج انټسټاین کم پارټ دی لاست پارٹ آف ډایجسټیو سسٹم ہے ویئر د انډایجسټډ فوډ از کلیکټډ اینڈ کنورټډ انټو فیسز دا هغه اخیری پورشن دی د انټسټاین چې هلته څه کیږي کم چې خوراک راغی او انډایجسټډ دی ډایجسټ نشو هغه دلته جمع کیږي او دلته کم اوبه او مالګه چې پکې ده هغه ته ابزارب شي او فیسس ته جوړ شي د فیسس یا د سټول خپل یو سټرکچر دی مونږ چې کوم ډکې میچازي پاس کوو د هغې خپل یو خاص سټرکچر دی هغه دلته جوړیږي هغه کنسسټنسي دلته مینټین کیږي او بیا د دې نه بهر وځي څنګه وځي هغه زه تاته اوس وایم ها لوکیشن یې کوم ځای دی د کوم ځای نه د کوم ځای پورې ده د لارج انټسټاین چې ده هغه د سیکم نه واخله او د کوم ځای پورې ده د اخیری ریکټم پورې او بیا د اینال کیناله پورې دا ټوله لارج انټسټاین ده نو لوکیشن خو دا شو په ابډامینل کیویټي کې او سایز یې څومره دی 5 فیټ دی تقریبا 15 فوټه د لینث دی د لارج انټسټاین پارټ سے سلور دی سیکم کولون ریکټم اینال کینال وړومبی پارټ چې دی هغه سیکم دی سیکم باره کې به ته دلته څه ډسکرایب کوئ سیکم چې دی هغه پاوچ لایک د تیلی په شان سټرکچر دی او د کوم ځای نه شروع کیږي کوم ځای چې سمال انټسټاین ختم شي دلته یو والي هغې ته وایي ایلیوسیکل وال چونکې د ایلیم او سیکم په منځ کې دی نو ایلیوسیکل وال ورته وایي نو د دې نه بعد کې څه شروع شو لارج انټسټاین فرست پارټ سیکم دی د هغې لینث څومره ده تا ته یادولی چې سیکم 5 to 8 سنټي میټر ده په سیکم کې دننه دوه خبرې تا ته کولی یو فرمنټیشن دلته بیکټیریا ګډ بیکټیریا چې هغه د فرمنټیشن پروسس کې او د هغې په نتیجه کې څه خاص ویټامنز دی هغه تیاریږي دویم نمبر د اپنډکس باره کې تا ته ذکر کول دي چې دلته اپنډکس دی د ګوتې په شان یو سټرکچر دی چې هغه نارملي د هغې خلک وایي د ویسټیجیل ارګن دی څه فایده یې نشته خو جدید ریسرچ وایي چې د دې رول دی په امیونټي کې په امیون سیسټم کې څه خاص سیلونه جوړوي څه ګډ بیکټیریا پکې وي نو د هغې د وجې د دې په امیون سیسټم کې رول دی دا فنگر لایک پروجیکشن چې کله کنټامینیټ شي دې ته ویسټ میټیریل راشي نو په دې کې یو پروسس کیږي انفلیمیشن او هغه انفلیمیشن ته وایي اپنډیسایټس سیویر پین دی خلکو ته د اپنډکس درد وایي دا د اپنډکس درد چې دی اپنډیسایټس د دې علاج څه دی اپریشن کول دا کټ کول دي د دې ځای نه ختمول دي لرې کول دي که دې په وخت لرې نه کو سرجري دې ونه کړه نو څه به وشي دا به رپچر شي او چې برچ شي نو دا بار ځای تا ته پته ده چې دا سیلام چې دی دا پیریټونیل کیویټي ډېر پاک ځای دی نو دا به ګنده شي او چې ګنده شي نو بل یو پروسس کیږي هغې ته وایي پیریټونایټس انفلمیشن اف د پیریټونیل کیویټي نو د دې اپریشن ډېر ضرور دی چې په وخت ډایګنوز شي او اپریشن یې وشي دا په سیکم کې خبرې وي نیکسټ کولون دی کولون لانګیسټ پارټ دی او په دې لانګیسټ پارټ کې به ابزاربشن کیږي ډایجیشن چونکې مخکې کمپلیټ شوی دی ابزاربشن هم د نیوټرینټ کمپلیټ شوی دی کوم چې د فایدې څیزونو امینو ایسډ پروټین او کم چې امینو ایسیډو ګلوکوزو او فیټي ایسیډو هغه مخکې نه ابزارب شوي دي اوس دلته به څه کیږي دلته به د سالټ د منرلز او څه ویټامنز دي هغه به ابزارب کیږي په دې ځای کې د دې څلور پارټس دي فرست پارټ اسینډنګ دی داسې بره طرف ته راغلی د لیوره پورې بیا ټرانسورس دی د معدې لاندې بیا ډیسینډنګ دی او دلته دا ایس شیپ چې دی یا دا کټ پارټ چې دی دا کوم یو دی دا سیګموئډ کولون دی د سیګموئډ کولون پورې دا د کولون پارټ دی دا څلور بیا پسې نیکسټ ریکټم دی ریکټم څومره دی 22 سنټي میټر دی او څه کاري دی چې کله ورته دا خوراک راورسي دا فیسز دا ویسٹ میټیریل نو باډي ته پته لګي چې ویسٹ میټیریل راورسېدو دی عارضي ته ور سټور کوي او دماغو ته ریفلیکس ځي پته ورته لګي چې هلکه لیټرین ته ورځه خوراک دې ځای ته ګنده مادي دې ځای ته راغلي دا پاس کولی نو هغې ته ډیفیکیشن ریفلیکس وایي اینال کینال اخیری سوری دی 2.5 سنټي میټر دی دوه سفنکټر دی پکې انټرنل او ایکسټرنل په غټو کې دا ولنټري ته خپل ډکې میچازي کنټرول کوی شي چې کله یې پاس کوم ماشومان دا نشي کنټرول کولی انولنټري هغه د 3 کالو نه چې کوم واړه ماشوماني بعد کې دا بیا ولنټري کېږي چې سفنکټر میچې ورشي فنکشن یې څه دی فنکشن ابزاربشن دی خو د څو د واټر منرل او ویټامن کوم چې نیوټرنټس دی مخکې د هغې ابزاربشن پوره شوی دی دویم فنکشن د لارج انټسټاین چې دی هغه څه ویټامن جوړول دي او د هغې ابزاربشن کول دي د دې نه علاوه دا فیسس چې په خاص یو شکل کې دي دا د دې د وجې جوړیږي او ډیفیکیشن د چا د وجې کېږي ډیفیکیشن هم د
د لارج انټسټاین د وجې کیږي. لارج انټسټاین کې یو موشن دی موږ مخکې ویلو ویو لایک مومنټ هغه پیریسټالسیس و. پیریسټالسیس پکې سلو سلو مخې ته کیږي نو دا خوراک مخې ته دې ځای ته رارسي. پیریسټالسیس چې کله د حد نه زیات سلو وي لکه یو کس ناسي ډریوري ټیلري کاري د ناستي نو پای کې دا ډیفیکیشن ریفلیکس دا پیریسټالسیس مومنټ ډیر سلو وي یا څوک فایبر والا خوراکونه نه خوري تشه غوښه خوري نو دا پیریسټالټیک مومنټ پکې ډیر سلو وي. نو چې سلو سلو خوراک مخې ته پاس کیږي نو اوبه ترې ډېرې ابزارب کیږي د خوراک نه یو سخت ماس جوړیږي. دا سخت ماس چې دی بال چې دی دا پاس کول ډیر ګراني موږ ورته قبض وایو کانسټیپیشن مو ورته کیږي. کانسټیپیشن ولې کیږي چې کله خوراک پاس کېده سلو یا څوک ورزش نه کوي اوبه کمې څکي نو دا مسله ورته ډیره کیږي. خو که په چا کې دا د څه بیکټیریل انفیکشن یا د څه وجې نه د نارمل نه تیز شو نو دا به بیا څه شي دا به لوز موشن شي دا به اوبه ترې نشي ابزارب کېدی او بهر چې راځي نو هغه به واټر لایک سټول به وي نو موږ ورته وایو ډایریا ده ورته. ډایریا ولې چې د اوبو جذب کولو له وخت ورنکو ډایرکټ پاس شو. اوس دا ډیفیکیشن چې کېدو دا د څه د وجې شو خو پیریسټالسیس د وجې مخې هغه ځای ته ورسېد. خو په ورځ کې د 1 نه 2 پیرو پورې دا ټول کم لارج انټسټاین چې دا په سپیډ یو مومنټ کوي. په ورځ کې یو 2 پیری دا یو تیز مومنټ کوي ته ویګورس مومنټ وي. هغه ویګورس مومنټ سره ګیسټروکالیک ریفلیکس او د ګیسټروکالیک ریفلیکس د وجې څه کیږي خوراک په یو ځای مخې ته لاړ شي نو چې کله د هغې د وجې دلته راورسي نو بیا ډیفیکیشن ریفلیکس سټارټ شي. څومره ټایم لګي په خوراک چې د معدې نه ستا اخیری ریکټم ته خوراک را رسی نو دا د 16 نه واخله 24 غنټو پورې ټایم پې لګي. ځکه خلک په مخه 12 غنټه کې باتروم ته نه ځي که نارملي هغه د ورځ کې یو پیره یا 2 پیرې ځي د هغې وجه دا ده چې دومره ډېر ټایم لګي په خوراک مخې ته په پاس کېدو. نو موږ نن لارج انټسټاین وي د هغې ډیفینیشن هم زده کړو لوکیشن هم زده کړو چې دا د سیکم نه او د ریکټم په منځ کې ده. د دې سایز هم زده کړو 4 پارټ سیکم کولون ریکټم او انال کینال. بیا د کولون فرتر موږ 4 پارټ وي اسینډینګ ټرانسورس ډیسینډینګ او سیګموید او د دې فنکشن مو وي چې ابزارپشن کوي سیزونو سینتھیسس کوي او فیسز جوړي او بیا دغه ډیفیکیشن کوي. ہوپ چې دا به تاسو ته په سمجھ کې راغلی. نیکسٹ لیکچر پورې اجازه راکړئ. الله حافظ.